حضرت سعد وی د حضور پاک داسې دوا راتاو کړه وی رنګ یې کړم د دې نه پس چې څومره جهادونه ما کړي دي او ما په هغې کې غشې ویشتېرې چېرته د ما غشې خطا نه دی تللی هر غشې مې لګېدلی یا به پې سړی مړ کېده یا به زخمي کېده غشې به په برابر لګېده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د عراق د یو علاقې گورنر شو چې هلته گورنر شو نو یو سړي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته خط ولیږه وی ستا دې گورنر کې یو څو نقصانه دي یو نقصان خو پکې دا دی چې دې جهاد د خلک نیږي خو پخپله نه دي او دویم نقصان پکې دا دی چې دروانچي پرېښی دی چا سره ملاقات نه کوي د خلکو ضروریات دي او دې چا سره ملاقات نه کوي چا سره ملاویږي نه دا دویم نقصان شو او دریم دا چې د بیت المال مال ټول خپلو رشته دارانو له ورکو ضرورتمند له نه ورکوي چې خط یې ولېږه امیر المؤمنین دی هغه وی چې زما یقین و چې ساعت کې دا چل نشته دا خو نیک سړی دی د حضور پاک صحابي دی او پیغمبر مبارک د خپل ځان او مور او پلار قرباني کړي دي او دعاګانې ورته کړي دي او هغه صحابي دی چې لومبې غشي د خدای په لار کې ویشته دی خدا قانون دی چې اوس ما ته خط راغی نو زه به خامخا د متعلق معلومات کوم یو بل صحابي دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه هغې ولیږه وی اطلاع شو دې خبر تحقیق معلوم کا دا خط چا راجېږلی دی او داسې نه تحقیق به کې خو د کوفې او د بصرې په هر جومات کې به د خلکو نه تپوس کې پوره معلومات راله راوړه احتساب چې څه ته ویلې کېږي دې ته احتساب وایي دا د بادشاه په فرایضو کې دي دا د مشر په فرایضو کې دي دا نن خلک ولې دا کرپشن کوي او بالخصوص د حکومت د عمل په دواړو لاس سوسایټي احتساب نشتا دا ظلم ولې خلق کوي احتساب والا قانون نشتا او خپکیږي مکه کم دین و غم سیاسی بنیاد باندې دی چې کم خلق د چا سیاسی مخالفینی نو هغه پس احتساب شروع کوي هغه ونیسي چې بیا د بل حکومت راشي نو هغه د بل مخالفین نیسي چې د بل حکومت راشي هغه د بل مخالفین نیسي د خدای لپاره احتساب نشتا یعنی د احتساب زمون په ملک مختلف ادارې شته یو اداره نه د ډېرې زیاتې ادارې دي حضرت عبدالرحمن ابن عوف ته وی لاړ شه او د ساعت پوره معلومات والا د چراغ سعد ابن ابي وقاص سره ملو شو څنګه راغلی وی امیر المؤمنین ته ستا په سر چا شکایت کړی یو خط یې لېږلی دغه خط زه د کمیشن مشر مقرر کړی احتساب کمیشن او زه ما ته وی لاړ شه معلومات والا خو عمر وایي چې زما په یقین نه راځي خو هسې نه د قیامت پر زمانه خدای تپوسونه کې د ګریوان نه مې ونه نیسي چې ستا ګورنر باندې خلکو شکایت کوو تا ولې معلومات نه اخېستل سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ورته ډېره ښه ده په دې ډېر خوشحاله دا خو ډېره پاکه خبره ده لړ شو د دې ټولو خلکو نه په هر جومات کې تپوس وکړه معلومات والا دا چې سی ویلی دی خط والا ټولې درته دروغ ویلی دي یو پکې رښتیا نشته خو د خیر دی معلومات والا وی نه ته به راسره ځې وی ما ولې بوځې ما چې بوځې زما د مخه به خلک بیا رښتیا ونه وایي درته زما لحاظ به وساتي او کیدای شي زما د مخه تم سم تپوس ونه کې ما به نه بوځې پسې چا د ما تپوس وکړه وی نه 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 زه هغه انسان نیم زه د پیغمبر مبارک صحابي ما زه به صفا کولو خبره ستا مخکې کوم ما نه خدای تپوس ونه کړي او خلکو ته به هم صفا وایم چې دا ګورنر صاحب مې راوستی دی رښتیا وایي هسې نه چې خلک ما ته دروغ ووایي چې ته په موقع موجود یې ځان سره روان یو جومات کې د مانځه نه پس پاسېده خلک خوا جوماتونو کې ډېر دا ستاسو ګورنر صاحب دی پیژنې او صاحب پیژنم څه نوم دی سعد ابن ابي وقاص د متعلق چا خط لیکلی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته چې دی یو جهاد له پخپله نه دي خلک لیږي او پخپله نه دي او دویم دا دی چې چا له موقع نه ورکوي د فریادان ته دروانچانو درو چا سره میلاویږي او دریم دا دی چې خپلو خاندانونو له د بیت المال مال ورکوي بل چا له نه ورکوي چې دا خبره وکړه خلکو استغفر الله توبه 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 دا چا ظالم لیکلی دی دا خو دروغ یې لیکلی دی
هلکه رښتیا ووایه د خدای دپاره د مخ مه کوې. نه 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 د توبه 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 جهاد کې خدای ټولو نه مخکې رواني. هلته به بل پاسې جیزه زه ورسره یم، زه ګویم چې جهاد کې مخکې رواني. او صاحب بل پاسې دی صاحب زه خو یې رشته دار نه یم، د مال یې مال را کړی. بل به پاسې صاحب د نیمې شپې ورغلې مال راوتی دی. اوهو توبه دا ظالم دی، خدای تباه کړي چا چې خط لیکلی دی، ظلم یې کړی دی. هلکه ووایه ګورې نه 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 جي ټول 100% دروغ دی. دا خو ډېر پاک صحابي دی، موږ ته ډېر خوشحاله یو. بل جومات ته لاړ، بل جومات کې اعلان وکړه دا خط چا رالیږلی دی، دا ستاسو گورنر صاحب متعلق امیر المؤمنین ته چا شکایت کړی دی. اوهو توبه توبه دا هر چا چې لیکلی ظالم کافر دی، منافق دی. دا خو ډېر ښه سړی دی. زمانونو په دې نیکانو خلکو بعضې خلک د دروغ الزامونه ګورې لګوي، دا د دین دشمنانی. دا هغه خلک چې کوم د خدای دشمن، دا هغه خلک چې د پیغمبر دشمن، دا هغه انسان چې د دین دشمن. د دې مقصد دا سړی نه د دې دین سره روانوي چې دا سړی بدنام کم نو د خلکو به د نړه تور شي نو دین به ودرېږي، دین ته به ترانې ورسي، شریعت ته به روانې ورسي، قرآن ته به روانې ورسي، حدیث ته به مولا باندې الزام، یا مثلا په جومات په امام الزام. بیا خلک وي دا ټول دروغ وي که نه، ټول مولیان داسې دي او دا ټول ګیرو والا داسې، ټول پټکو والا داسې. یو سړي باندې چې الزام ولګي به ټول دین روکاو شو، د دین چې کم ګاډې روان دی په ځای ودرېد، نو تاوان څومره ورسېد؟ لوی تاوان ورسېد. او الزام په بل مسلمان ډېر لوی جرم دی. تر دې حده پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که یو سړي کې د غلطي ولي دا الزام مه لګوه. من ستر علی مسلم ستر الله علیه فی الدنیا والآخره، چې په یو مسلمان د پرده واچوله په تا به خدای په دنیا او په آخرت کې پرده واچي. یوازې دلته نه، او که یو مسلمان عیب د خلکو ته ښکاره که الله اکبر، د مسلمان عیب که د خلکو ته ښکاره که نو ستا هغه عیب چې ستا په کجاوه کې دننه د شپې په نیمه شپه کې دننه تا د ته به ګناه شوې ده، ابه خدای درته په دې رڼا روز کې بار روباسي، په شرمونو به دې وشرموي. البته که د دین یو نقصان د چا نه رواني، داسې عیب وي چې د هغه نه دین ته تاواني، د هغه نه شریعت ته تاواني، هغه بیا ووایي چې خلک د هغه سړي نه ځان وساتي چې دین محفوظ پاتې شي. دا خیر. بل جومات ته ورغ، گورنر صاحب ورسره، دا ستاسو گورنر صاحب دی؟ او جی څنګه دی دا سړی؟ جی ډېر ښه، خوشحاله یې؟ او د متعلق چا خط امیر المؤمنین ته لیږلی دی؟ دا درې غلطۍ. اوهو توبه توبه استغفر الله لا حول ولا قوت. د متعلق یاره دا خو هر چا چې لیکلی ډېر سپیره دی، ډېر ظالم دی، ډېر بدبخته دی، منافق دی. بل ته ورغ، هلته هم دی ودرو د مانځه نه پس دنیا ولاړه ده. دا پیژنې؟ او څوک دی؟ دا زمونږ گورنر صاحب. نوم څه دی؟ سعد ابن ابي وقاص رضی الله. د متعلق چا خط لیږلی دی امیر المؤمنین ته؟ اوهو توبه توبه توبه. یو کس هغه ځای پاڅېد، او صاحب دا خط ما لیږلی دی. ودرېد، خط تا لیږلی دی؟ او وګوره ورته، او دا زما خط دی. تا پکې څه لیکلی دي؟ ما لیکلی دي په دې کې چې دی جهاد له پخپله نه دی او خلک لیږي. ما پکې دا لیکلی دي چې دی خلکو ته دروانچی کینولی دی، د چا عاجزمن او ضرورتمن ضرورت نه پوره کوي. او ما لیکلی دي چې د بیت المال مال پخپله خوري، غریب له نه ورکوي. دا ما لیکلی دي. ټولو خلکو یې راګیرو یې وویې دروغ وایي. دا یو د صاحب مونږ ټول د خلاف وایو، دروغ وایي. مونږ سره جهاد کې هغه د مخکې روانو، پلان کې جهاد کې، پلان کې پلان کې. او دا کم صحابي دی؟ دا هغه صحابي دی چې کله عمر فاروق لیږو د علاقې په فتح کوله او صحابه راورسېدل دریاب ته، سمندر دریاب ته، نو ټول کشتۍ بل طرف ته کسرا تړلې وې، کسرا کشتۍ تړلې وې. خدای اوس په کومه زو پول شته نو کشتۍ رانه دشمن تړلې دي. دې سعد ابن ابي وقاص وې د امیر المؤمنین حکم کې تاخیر راځي او د خدای لپاره ځو په دریاب ورځو، غرقین په دریاب ورځو. فوج ورته وي د مسلمانانو فوج، وایي زه دنه مخکې یم، که دې ډوب کړم مه راځئ راپسې، او که زه پورې ورته م راځئ. نو لومبې د اس وروز غلو په دریاب د پاسه، اس داسې ټقېده لکه چې په سړک د پاسه روان، او ټول مسلمانانو لښکر پرې راپور. دا خو هغه سړی څپۍ شروع شوه، دا سړی مونږ وو، دا ټکو، د سره دا چل. حضرت سعد ابن ابي وقاص وایي ما ته یې پرېږدی. بل ملګری شته ورسره څوک؟ نه، ټول بصرکو پکې بل نشته. وی ښه نو زه یو خبره کوم، اوس رښتیا نه ویم،
صدا نه ورکوم، یو خبره کوم، دا سوال کوم، یا الله که دا سړی دروغجن نو خدای عمر ولا زیات کی، اطول عمره خدای عمر ولا زیات کی، اطول فقره خدای فقرم ولا زیات کی، او خدای ذلیل او رسوا کی. دا درې خبرې کوم، نورې نه کوم. دا نه چې خدای ته مړ کی، دا نه چې خدای پاک ته زری قبر ته ورسې، نه، خدای عمر ولا زیات کی، فقر ولا زیات کی چې فقیری، او پروردگار ذلیل او رسوا کی. بس او صحبت دعا دا چا دا دا سعد ابن ابی وقاص تا دا اغی صحابی دا چه حضور پاک وی خدای را دوا ولا قبول کی. اس سوک پیدا نشو بیدا غسڑینا، اس سوک پیدا نشو، او دا سعد خیراو لگی دا مظلوم دی، ظلم ورسرو شو، ظلم بنکوی خواه دا مظلوم خیرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا مظلوم خیرا دا خدای دربار تا دیر زر رسی، فوراً دا وریادونه اللہ اوچتا کی واللہ تورسی، اللہ سوئی اے بندہ لانصرنک ولو بعد حین، مدد بدکم لکسات پس بھی ہو مدد دیکھو. ظلم نہ دیکھ. آغا سڑی سنمو اسامہ ابن قتادہ دا آغا بودا اچھے کل سپینگیر شو عمر زیاد شو، اقا دا ساعت خیرہ وطاو لگی دا عمر زیادو. اور بخاری شریف کے راضی دا مونږ شارحین هم لیکلی دي دومره بوډا شو، دومره عمر زیات شو چې دارو دې په دې سترګو راځوړندې شوی وي، دونه بوډا و. نو نظر چې به کله چاته به قتل نو لاول به په لاسونو دارو دې اوچتې کړې، نو بیا به خلکو ته قتل. دارو دې چیپړې شوې، دونه بوډا شو. دا یو دوا شوه. دویمه دوا څه وه؟ ډوډۍ پسې به غریب لاس ګرځېده، نو په لارو کوڅو کې به دغه ځای ناست و. نو چې په لاره به څوک تلله نو اواز به وکړه، ای خلکه یو نوړی ډوډۍ راکې، د لوږې مړ شوم. ای خلکه یو نوړی ډوډۍ راکې، د لوږې مړ شوم. یو نوړی پسې په کوڅو کې سوالونه کول، او دام قبوله شوه، عمر هم زیات او فقر هم راغی. او درېیمه دوا څه وه؟ وی خدای ته یې رسوا کړو. نو په دغه وخت کې چې بوډا دی او د 160 سال عمر ته ورسېد. څونه ته؟ 160 یو سل شپیتو کالو ته عمر ورسید. نو دغه وخت کې خدای څنګه رسوا کړه چې په لاره به ناستو او جینۍ به تله، ده به ټونګه ور واچوله، جینۍ ته به یې لاس ور واچو، هغې به کیلی اوچته کړه، ستا خدای بیخ وباسه، دی بوډا شکل ته دې وګوره او د سخا مخ ته دې وګوره، روزې دې په مخ او په مونږ ټونګې لګې. نو چپړه به یې ورته ونیول، نو 15 شپږ به یې وواو. نو چې بله به چېته داسې پته ورته ولګېده، روزې به اوچته کړي، جینۍ را روانه ده، نو هغې له به یې ټونګه ورکړه، نو هغې به مو په کوتک ونیوه، او چې په لاره به که ملکان تل هغې به م به له لتې ورکوي، تا خدای بې خو باسه شرمېږې نه، خوار کېده 1.5 سل کال عمر یو جینکو له ټونګې ورکوې. دا خدای و شرمه و رسوا که. جینکو به وو، ښځو به په څپېړو وو، په کېړو به یې وو، په کوتکو به یې وو، سړو به وو. ده به څه وی؟ اللہ اکبر. ده به وی اصابتنی دعوت سعد، وی نور اسم نشته، خدا ماته د سعد ابن ابي وقاص خیره لګېدلې ده، ما ظلم وکړو، دا اقه خیره ماته لګېدلې ده. دعام خدای قبلوي، خیر هم خدای قبلوي. داسې وکړئ چې د چا دړنه دوا وباسئ، خدمت وکړئ، د مشرانو وکړئ، د سپینګیرو وکړئ، د مور وکړه، د پلار وکړه، د استاد وکړه، د مولا وکړه، د سپینګیري وکړه، د مشر وکړه، دړنه دوا وباسه، دا هم قبلېږي. او داسې کار مه کوه ازار من کېږه، ما ازار د چا د مه وباسه، د ازاره چا بازار موندلی نه دی. څنګه دی ورپسې بل بشیر جانه؟ په ازار د چا راځي مشر رحمانه، د ازاره چا بازار موندلی نه. بس دا بنیاد دا دی. داسې کار مه کوه چې د چا دړنه درته ازار وخېږي، ازارمن کېږه ما. داسې کار نه کوه چې چا دړنه درته خیره وخېږي. قسم په خدای بعضې وخت کې د پلار د خولې نه ګورې بچي ته خیره وځي، ولې خفه شي. د مور د خولې نه اولاد ته خیر، بعضې خو ظالمان خیره پخ مور او پلاري نه دي پکار. ولې دا هم درته ووایم بې ځایه به خیرې بچو ته نه کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مور ده او بچی ته خیرې وکړي چې خدای دې مړ کا. ماشوم یا ماشومان وانې کله کوي، دا مورو ته خیرې کوي چې دا بچی کله لوی شي او زلمی شي که نه، نو الله یې مړ کړي. اقه مور ورته سر ته ناست دی او چغې جوړې کړي
گریوانو نشته او مخ وای خدای بچی دی راله ملک یا خدای چې دا کار شو روزګار ټوله مې ورسره تړو زلمی شو راله دی ملک الله وی دا ستا هغه خیره وه چې تا کړې وه او هغه وخت کې لا میوه کچه وه نو کچه میوه څوک نه شو کوي چې پخه شوه درنه مې وشو کوله نو بېځایه مور او پلار له نه دي په کار چې بچو ته خیري وکړي لیکن بچو لم داسې کار نه دی په کار چې ازارمن شي او د مور او پلار د زړه نه د درد خیره وباسي سپینګیري نه به ازار به نه وباسئ داسې کار مه کوه چې څوک خیره درته وکړي بعضې سړي وي هغه نه بس ځان خطی یو موټرګي ورسره وشي له 100 روپۍ ورسره وشي یو اجرګی وشي 2-3 کسان ورسره ناست دي بیا د هغه د مخه هېڅوک هم څه نه راځي بیا ملا پسې خبرې پټکی پسیم خبرې مشر پسیم خبرې که پلا رسول ځای هغه پسیم خبرې که چاله خدای سپینه جامه ورکړه هغه پسیم خبرې که چاله له 100 روپۍ خدای ورکړه هغه پسیم خبرې بل کار یې نی بغیر د دې نه دا هزار دی دا ظلم دی داسې بچریب نه کې ازارمن کېږي به نه کوشش وکړه چې د چا د زړه دوا وباسئ دا دوا خدای قبلې او کوشش وکړه چې د چا د زړه نه خیره ونه باسئ ازارو نه باسي گزاره کوه که نه په ژوند کې خلک گزارې نه کوي د مور پلار استاد پیر نیک مشر سپینګیري زړه نه دوا وباسه کونډه رنډه ده یتیمانان دي غریبانان دي مسکینان دي نو ړی ډوډۍ وله ورکه د زړه نه به راته دوا وباسي دا دوا خدای څه پته لګي چې کوم وخت خدای دوا قبلوي او دا دوا خدای قبلوي او ظلم مه کوه زیاتې مه کوه ظلم زیاتې دې وکړه ازار به راته وکړي که نه کوي خدای خو ویني که نه په خولې ونه وي زړه نه به خیره وځي ادړه غړي خطرناکه ده حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دا په صحابو کې ډیر جلیل القدر صحابي تیر شوی دی دا هغه صحابي دی چې دا الله په لاره کې لومبې غشي دیشته دی اول من رما بسهم فی سبیل الله دا الله په لار کې لومبې ډز لومبې غشي دیشته دی او کله چې د احد ورځ شوه او د احد په جنگ کې کافران په مسلمانانو باندې را یو ټیم کې بس یو غلطي د بعضې صحابو نه وشوله او دا کافران داسې په دې مسلمانانو را حمله شو چې مسلمانان لږ وخت دپاره تتر بتر شو او بیا یو ټیم کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې راغون شو صحابه د پیغمبر علیه السلام سخت دفاع وکړه قسم دې که داسې دفاع به بچي د پلارو کی کمه دفاع چې صحابه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړه یو صحابي د حضرت طلحه د پلار نوم عبید الله دی هغه خو دومره قرباني ورکړه چې په دې خپلو لاسونو یې د پیغمبر علیه السلام نه غشي را تمبول او په دې یو لاس کې د هغه څوارلس زخمه پیدا شو چې دا لاس پې نه لرکو که لرکوم رسول الله مبارک رانه په غشي لګي 14 زخمونه صرف په دې ښي لاس کې پیدا شو او دا لاس یې شل شو دا لاس یې تقریبا کټ شو د خولې نه یو ټک هم داسې وخته چې زما دا لاس پرې شو زما دا لاس کټ شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم طلحه که دا ټکې د خولې نه ختلی وي دا لاس به دې واپس پیون شوی و که دا ټکې نه وي ختلی بهر کیف طلحه لاسونه نیولی دي صحابه سینې نیسي ځکه دغه وخت کې دا کافر ټول را په حمله شو او داسې په حضور پاک راغون شو چې بس الله نبی علیہ السلام بچ کر او دې طلحه نبی علیہ السلام ته کېناست د الله رسول زما په دې شا باندې لږ رسم لا اوچت شه چې دې غار ته دې اوچت کم پیغمبر علیہ السلام مبارک اوچت که او یو غار دی په دې احد په دې غار کې هغې غار ته ور ورسو غار کې نبی علیہ السلام لږ غوندې دمه شو یو خو د کافرو د غزارونو نه د تورو غزارونو نه لږ بچ شو او دویم دا دی چې غار کې خو یک طرفه غزار کېږي شانه بچ شو ښي طرف نه ګس طرف نه الله پاک د حضور پاک مبارک مکمل دفاع وکړه چې کله دی
طلحه پیغمبر علیہ السلام ته اوږه ورکړه، حضور پاک یې اوچت کړه، نو د رسول الله مبارک د خولې نه وله دعا وخته، وی اوجب طلحه ځان لس جنت کې ځای لازم که بس جنت نصیب شو، طلحه جنتی شو. او حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بغشی وشتا، او داسی غشی بے وشتا چه مخامخ پا کافرو باندے بلگیده، او لنده بے راغشتل بخاری شریف جلد ثانی کے راضی کتاب المغازی کے چه ما بلنده دیر سخت راخ کلا، لنده چه سمر سخت راکاگی نو اغم غشی تیز دی او غشی په هدف نخم لگی، نو ما دو دری لندې ما تکړې په دغه ورځ باندې دومره سخت په مې راښکله، او چې په لاره به څوک تېرېدل نو حضور پاک به هغه ته وي دا خپل غشي دته پرېږده، دته غورځوه، او نبي علیه السلام د خپلې بټوې نه هم غشي ما ته راغورځول، وي شابه په دې غوزار کوه، او دعاګانې وله کړي دي، او ناشنا ټکې حضور پاک د ده دپاره ویلې دي، ارمي یا سعدو فداک ابی و امی یا فداک ابی و امی، مور و پلار میں درنه قربان. ده صرف یو حضرت زبیر تویلی دی بلی ده تویلی دی، زبیرم غټ قربانی ورکړې وا، زبیر ابن العوام دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترور زوی دی، د بی بی صفیه زوی دی، او زبیر ابن العوام د پیغمبر علیه السلام د عائشی بی بی بل خور اسما په دوا دوا مونږ چې سانډو ورته وایو، یوې غله ویلې دی، یوې سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه له ویلې دی، مور پلار مې تانه قربان. چې کله به دغه شي ویشته نو حضور پاک به په تندي لاس کې خود د تماشه به کوله چې دا په ځای لګي او کنه لګي، دا الله رسوله ته مه ګوره کافرانو ته چې زغه شیولم خو د هغې طرف نه غزار په ما کېږي، نو اسې نه ته رانه ونه لګي، نو ته مهرباني وکړه د ما شاته ودرېږه، نحري دون نحرک، زما سینه به ستا د سینې نه مخکې که لګم زه به لګم خو ته به بچ کېږې. نو حضور پاک ولې یو دعا وکړه، چونکې د پیغمبر خدمت کوي دغه وخت کې، او د حضور پاک نه په خپله سینه غشي تمبئ، او نبی علیہ السلام د کافرانو د غزارونو نه بچ کئی، نو سوئی دا دعای ولالتا وکړه، اللهم سدد سهمه واجب دعوته، یا الله تر دا غش برابر کی چې دا په ځای لګي، او الله د دعا قبول کی چې دې څومره دعاګانې کوي چې یوم نه رد کېږي، ټولې دعاګانې قبلېږي، خدای ته مستجاب الدعوات وګرځې. ګوره خدمت دا داسې زبردسته دوی ولا وکړله، هر چاله پیغمبر علیه السلام ځان له یو خپله دعا کړې. حضرت انس رضی الله تعالی عنه، انس ابن مالک، حضور پاک مبارک یو ځل وفرمایل یو ماشوم بچی نشته چې د ما خدمت وکړي، د ده د پلندر نوم ابو طلحه، د پلار نوم یې مالکو، د مور نوم یې ام سلیمو، چې د پلار مړ شو نو ام سلیم بیا ابو طلحه په نکاح واغشتا، نو دا میرانې پلار پلندرې لا ام سلیم ته ام سلیم حضور پاک یو ماشوم غواړي چې خدمت یې وکړي، هوښیار ماشوم غواړي، او زمونږ دا بچی انس هوښیار دی، نو خوښه نه ده چې نبي علیه السلام ته وبخو چې د حضور پاک خدمت وکړي. هغه وی دا خو ډېره ښه خبره ده، ډېر خوش قسمته بچی و. ریوس نبی علیہ السلام تا وی دا اللہ رسولا دا مستا دا خدمت دپاره وقف کده او خیار دی بستا خدمت وکي، لس کال دا حضور پاک خدمت وک، 10 کال دن کور او بار. نو یو ځل ام سلیم حضور پاک تا عرض کئی اللہ رسولا انسن خوید موکا دا خوستا خدمت گوٹے دے، خدمت تے کئی، ادعو اللہ لہو دا اللہ نولا سوالو کا دعا ولا دا خدای پاک نو غواړه، د رسول الله مبارک غلم ګوره د خدمت دا برکت، 3 دواګانې ولا وغوښتې. هر چاله پیغمبر علیه السلام د خپل مناسب دعا غوښتې ده، اللهم بارک فی علمه، اللهم بارک فی عمره ورزقه وولده،
خدای عمر کې مولا برکت واچوا، رزق کې مولا برکت واچوا، بچو کې مولا برکت واچوا. حضرت انس وی د حضور پاک دعا وا ما خدمت وکړه، هغه دعا وکړه، دعا ولګېده. او څنګه ولګېدله؟ وی د خلکو کجورو به په کال کې یو ځل میوه کوله او زما کجورو به په کال کې 2 ځله میوه کوله. دا وی خدای په مال کې ولا برکت پیدا کړي او په عمر کې برکت. وی د سلو نه میوه عمر اورېدلې دی او اله اوسه پورې مې په سر کې سپین ویښته نه دی لګېدلی، نه مې لا غاښ غورځېدلی دی. دا د عمر برکت. او د اولاد برکت څه دی؟ وی بچي خدای دونه راکړي دي چې وی ما وشمېرل نو وی 4 بچي مې دي، 4 بچي زامن نوسی د لور د زامنو دا اوسه پورې موجود دي. څوک لاره دین هم کم زیات وی او وی خندلوی نور دی به خدای خیر پکې واجي چې نور به څومره راځي دنیا. دا د پیغمبر علیه السلام دعا. خدمتو کې خدای بیا دعا قبلوي. دا دعا د زړه نه. ګوره چې کم بچیم د پلار ډېر خدمت کوي، کدی دوا نه کوي خدای پاکي اینی خدا دوا دې د دړه نه وباسي وته دې خوشاله شي. دا پلار دغه بچی ته د هغه بچی په نسبت زیاتې دعاګانې کوي کوم بچی چې د پلار زیات خدمت کوي. دغه رنګې په کور کې دننه چې کم بچی کې جینۍ ده او کالک دی د مور خدمت ډېر کوي او د پلار خدمت ډېر کوي، زړه نه ورته دواګانې خېږي. هغه دوا خدای په دنیا کې هم قبلوي، هغه دوا خدای خیرت لم ذخیره ساتي. نصران شده دی د حضور پاک په دعا باندې. دعا ډېر قیمتي شی دی. ستا ذهن کې به دا راځي چې یاره دا دوا صرف د نبي علیه السلام مبارک قبلېږي. نه، د زړه نه چې کومه دوا مو وتله خدای پاک قبلوي، او چې کومه دوا د زړه نه نی هغه خدای نه قبلوي. حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لا يقبل عن قلب لاهٍ غافل. کم زړه چې غافلی او توجه پکې نی د هغې زړه دوا خدای پاک نه قبلوي. زمونږ دا د مانځه نه پس دوا چې ده دې ته توجه زمونږ نه. لاس اوچت کو یو پټی مې یاده کړې ده، خدای مور مې وبخښي، پلار مې وبخښي، او نیا مې وبخښي، او پلانکې او پلانکې او پلانکې. او دام سوت نی یو خوا بل خوا ګورو چې خدای کله به د امام صاحب دا مخ باندې لاس راکاږي چې زر ته پاسو سوچ نی دا دوا خدای نه قبلوي. د زړه نه ته دوا وکړه. د دعا دپاره دام ډېره ضروري ده چې سړی مخکې د درود شریف وروستو درود شریف وایي. دام ډېره ضروري ده چې بنده ته مخکې د الله حمد وایي. دام ډېره قیمتي خبره ده چې مخکې سړی عبادت وکړي او د عبادت نه پس الله ذوالجلال ته لاس ونیسي او دعا وکړي. په صحابیاتو کې یو بیبي د وروسته ام المؤمنین هم ګرځېدلې ده، حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها. دا د قریشو د یو مضبوط خاندان سره تعلق لري، ډېر قریبي خاندان د رسول الله مبارک ته، او ډېر قوي خاندان سره د قریشو تعلق لري. او د پیغمبر علیه السلام چې کوم آزاد کردم رہی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. دا زید ابن حارثہ دا حضرت خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ تا حکیم ابن حزام بخلیو، او بیا نبی علیہ السلام مبارک تا خدیجی و بخوی داستا شو او پیغمبر علیہ السلام آزاد کړیو. او دی اصل کې غلام نو، دی چا ماشوم د مور او پلان را تختولیو. هغه زمانه کې به دا ماشومان تختول او بیا به په مارکیټ کې خرڅول غلامان به دی چا را تختولیو. او مور به پسې جړل، پلار به پسې جړل، ډېرې زیاتې جړاګانې به ورپسې کولې. حتی مور به راله چې داسې انور به نو په هغې به ګرځېده او جړل به یا خدایه چې دا انور به زما په بچي لګي او که به نه لګي. او چې باران به شو نو مور به باران ته ولاړه وه، خدای چې دا باران به زما په بچي لګي او که دې وخت کې به کم ځای وي. او د سر نه به یې ویښته وښکل او شیرونه به یې وي او د مکې په غرونو به ګرځېدل او جړل به. چې ته څوک مکې مکرمې ته راغلي وو حج له خلک راځي عمرو له، دا زید یې ولیده. تپوس یې ته وکړه لکه ستا نوم زید دی؟ او د حارثه زوی که نه؟ یو اوهو دا پسې خو مور او پلار سمې خبره چې سترګې د اوښکو نه بیا دی.
هغې چې لاړل هلته وله مور او پلار تاله وی مبارک شه ستاسو بچی مونږ پیدا کوم لیده کوم ځای دی په مکه مکرمه کې دی چا سره دی بنو هاشم و خاندان دی یو سړی دی محمد نوم دی صلی الله علیه وسلم تریم راغی وروریم راغی مکې مکرمې ته چې معلومات یې واغېست زید و رالل نبي علیه السلام له تحفې تحایف هم راوړل او چې څنګه پیغمبر علیه السلام ته کېناستل نو د حضور پاک صفتونه یې شروع کړل تاسو ډېر ښه خاندان یې او ډېر ښه قوم هم دی تاسو د حجانو خدمت کوئ د عمرې والا خدمت کوئ د مسافرو خدمت کوئ خلکو له اوبه ورکوئ خلکو له ډوډۍ ورکوئ ډېر ښه خلک یې حضور پاک پې پیش شو وی د دې خبرې مقصد هم څه دی خبره کوې مقصدي وی صاحب زمونږ یو ماشوم بچی دی او غلام نه دی مرایې نه دی چا په ماشوموالي کې را تښتولی دی او تاله را رسېدلی دی زید یې نوم دی مونږ هغه بچي پسې راغلی یو ته چې هر څومره پیسې غواړې دولت غواړې بل مرایې غواړې ابه دله درکړو مونږ له د خپل بچی راکړه او مور پسې ډېره خپره د مور هغه د فریاد هغه قصې یې ورته وکړې او د پلار د فریاد قصې یې ورته وکړې حضور پاک مبارک مسکی شو وی دا څه دومره لویه خبره خو نه ده تاسو زما دومره صفتونه شروع کړل دا خو ډېره اسانه خبره ده اوس به یې راوغواړم که در سره دي بې پیسو ستاسو دی یو روپۍ هم ته نه نالم ستاسو بچی دی چې بلکل در سره دی لاړ شي او ګورې که نه ته نو زمونږ خاندان د بنو هاشم داسې خاندان دی چې زمونږ نه څوک ځي نه نو په زور یې نه شړو په زور یې د سره نشم شړلی چې دا غړني او د جاړي او دې د سره د مټو نیسم چې ځای بوځی داسې به نه کوو باقي چې در سره ته بې پیسو ستاسو بچی دی بوځی هغې ډېر خوشحاله شو هغې وی چې بې پیسو شو خو اوس به مونږ سره زمونږ نه مخکې به منډه وی ځکه مونږ به د مور هغه جړا ورته یاده کړو د پلار جړا به ورته یاده کړو زید یې راوغوښته بچې دا پیژنې او دا الله رسول دا څوک دی دا زما رور دی دا بل دا متره دی بچې تا پسې راغلی دی او دوی تا بوتلل غواړي مور در پسې ډېره خفه ده بچې لاړ شه ورسره زما د طرف نه درته اجازت دی په جړا شو زید وی زه نه ځم او تی مور در پسی جاڑی سر در پسی اوباسی او سندری او در پسی غزلی او نظمون وی دا جلانا او پلارو وی نا 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 نظم وی نیک بخت دا غلامی جن دیخ وقت او اصیل جن پریده او خپل کور او مور عرص پریده دلتا غلامی که اغیوی باس مالا خدای پاک دا رسول اللہ مبارک پشان پلار را کرده او مالا خدای پاک د بی بی خدیجه پشان مور را کړی او مالا خدای پاک د بی بی فاطمه پشان خور را کړی زه څه کوم چې تاسو سره ده نظم ډېر وصی په کوي بالکل نظم دارور بیا وروسته مسلمان شوی دی وی هغه وخت کې خو ما وی چې زما دارور ډېر قمقل دی زید غلامي خوښه کړه او آزاد ژوند یې پرېښه پردې کور یې خوښ کړه د خپل مور پلار د نیت بینتوب کور یې پرېښود ما وی دوی رور مې قمقل دی اوس ما ته پته ولګېده چې زه قمقل وم او زما رور هوښیار ولې ځکه د حارثه غېږ یې خوښ نه کړه زما د پلار او د رسول الله مبارک غېږ یې خوښ کړه زما د پلار او د مور خدمت یې خوښ نه کړه او د حضور پاک خدمت یې خوښ کړه لیکن د دواړو جهان او مبارک سردار تم الله کمالات ورکړي و کنه هغه په دقه ورځ اعلان وکړ وی د خو زه پلار کړم خپل پلار یې پرېښود لهذا زما د طرف نه دا اعلان دی چې نن نه پس به څوک دا نه وایي چې زید ابن حارثه زید د حارثه زوی نن نه پس دا زما بچی دی چې وایي نو داسې به وایي چې زید ابن محمد چې دا زید د محمد زوی دی صلی الله علیه دا هغه وختو چې د دې نه منه نه وراغلی چې پردې زوی به ځان بل چاته نه نسبت کوي دا زما زوی شو بس ماشوم یې لوی کړ ډېره مینه یې ورسره لرله وروسته بیا آیت نازل شو ادعوهم لآبائهم چې زید ابن محمد ورته مه وایه دا ښه خبره نه ده د چا چې پلار زوی دی حقه ورته یادوی وروسته اعلان وشو لیکن حضور پاک ماشوم لوی کړ راکوټي نو چې ماشوم څوک لوی کړي او بیا ورپه زویوالی هم ونیسي هغه له بیا د واده بندوبست او د ښادۍ بندوبست هم کوي نو چې دې سنګ لوی که ماشوم نو حضور پاکو ته زید واده ده لکم خلا الله رسول ټیک ده ستا خوښه ده نو دا زینب یې وله خوښه کړه
دا د قریشو د یو مضبوط خاندان سره تعلق لره، هوښیارم و، پویم، قابلم و او خوبصورتم و. نو چې نبی علیه السلام زینب سره او د هغې ورور سره رابطه وساتله چې دا به زید له په نکاح والو، د هغوی زړه نو ځکه هغې وی چې دا خو زموږ لوی خاندان دی او هغه خاندان چې د رسول الله مبارک خاندان دی. نو دا زه به اوس غلام ته په نکاح کېږم، سبا به خلک پیغور را کوي، او که بچیم پیدا شو بچو ته به هم خلک پیغور کوي، ټول قوم به هم پیغور بشي. نو نه د دې زینب لو او نه د رور لو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا ورته درخواست وکړ، وی داسې کار دی، زما دا خواهش دی، دې زید دا زما زوی دی، تاسو دا مه وایئ چې دا غلام دی، داسې مه وایئ چې دا د بل کلي دی، د بنو کل، دا زما بچی دی، دا ما ماشوم لوی کړی دی. نو ما ته وګورئ، زما لحاظ ته وګورئ، زما خیال وساتئ، داسې فرض که زینب لکه چې تا خپل زوی له غواړم، او ورور ته یې ولوي ورورې داسې فرض که لکه ستا دا خور چې د خپل زوی له غواړم. نو غریبانان مجبور شو، هغې وی چې بس د پیغمبر خوښه ده او مونږ کوي، ډېره ښه شوه. هغه حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د زید ته په نکاح کړه. چې په نکاح کړه کور یې نه چلېد، کور برابر نه شو. د هغې په زړه کې هم دقسې چلېدله چې خدای دا څه وشو، دا خو که زمونږ سبا شیطان خو خامخا وسوسې چې دا خو زه ټیک شو، ما خو د پیغمبر په حکم قرباني ورکړه او یو غلام سره مې نکاح وکړه، ټیک شو، رسول الله مبارک حکم دی. لیکن که سبا زمونږ بچی پیدا شي، هغې له به خلک پیغور ورکوي، هغې ته به خلک وایي مړه پلار خو دی غلام، پلار خو دی مریی و، دا به څه کېږي. نو جګړې به وې په کور کې روزانه، کور نه سمېده. حضور پاک به راغی جوړه بیا وکړله، بیا به جګړې وې، بیا به حضور پاک راغی جوړه بیا وکړه، بیا به جګړې وې. یو ځل زید راغی او پیغمبر علیه السلام چې د الله رسوله به زه طلاق ورکوم نور نشم کولی، بس زموږ دې ژوند ګران دی. نبی علیه السلام مبارک زید ته وی زیده ته ګزاره وکړه، تا ته پته ده چې هغه د کوم لوی خاندان سره تعلق لري، تا ته پته ده چې هغه څومره لوی شریف خاندان سره تعلق لري. که ارس یو تا ته ما زوی ویلی دی خو نوم د غلام بیا هم در پورې دی، ګزاره وکړه. الله رسوله زه ډېره ګزاره کوم خو ما سره ژوند نه تېروي، روزانه په کور کې جګړې، مهرباني وکړه دا موږ دا قصه خلاصه کړه، نه مې د پکار ښځه خو د جنجال نه مې خلاص کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا کور ته راغی، زینب هم کېنولو، زید هم کېنولو، ده ته هم نصیحت وکړه، هغه ته هم نصیحت وکړه. خو پیغمبر مبارک پړه کې ډېر پریشانه دی، دې وخت کې پریشانه په دې دی چې که دا زید اوس دې له طلاق ورکړي، دا غریبه به څه کوي؟ دی خو زما په خوښه د زید سره نکاح کړې ده، زما په حکم یې کړې ده. اوس که طلاق ورته میلو شي، طلاق ځان له پیغور دی، بیا خلک ټول قوم ته پیغور کوي، مړه ستا خور خو ژوند نشي تېرولی، هغه طلاق یې کړه، مړه ستا لور خو ژوند نشي تېرولی، خاوند سره هغه طلاق یې کړه. تربورانو ته هم د ټول قوم بیا پیغور کېږي، تاسو خدمت نشئ کولی، هغه طلاق یې کړه. او بیا چې کومه ښځه طلاقه شوه بدنامه شي، بل څوک هم په نکاح نه الي، او که الي نو داسې سړی په نکاح نه اخلي چې هغه نوې واده کوي چې ته کونډ ته به اوس واده کېږي. دا به څه کېږي؟ اوس رسول الله مبارک پریشانه دی، یا خدایا دا خو زما د مضبوط خاندان سره تعلق لري، دا خو زما د مضبوط قوم سره تعلق لري، پروردګاره د طلاق نوم به پې ورپورې شي، خاندان به بدنام شي، سبا به یا څوک کوي یا به یې نه کوي. که چا په نکاح واغېشت تا به هم پیغور ورکوي، که دا غریبه دو خبرې کوي، یو خبره کوي به ورته یو که نه هغه بل نه طلاقه کړی څه خو ژوند یې نه شو تېرولی که نه. ای خدای څه به کېږي؟ نو حضور پاک په دې زړه کې یو سوچ وکړه د هغې د مداوي دپاره چې دا زینب خوشحاله شي او دا خفه نه شي. لکه دا سوچ وکړه چې لاول خو طلاق ونه شي، خو که زید طلاق ورکړو نو زه یې په نکاح لم، د دې زړه به ټکور شي، دا به خوشحاله شي، پیغور به ختم شي، زه خو ته سبا پیغور نه کوم. او لویه خبره به دا راشي چې که سبا څوک څه ویم نو د دې دپاره ډېره لویه خبره ده چې وروره که زید طلاقه کړم خو ما ته خدای د حضور پاک حرم لره او رسولم امهات المؤمنین کې داخله شم، د پیغمبر علیه السلام بیبیانې ازواجه امهاتهم، دا د مسلمانانو میندې دي. خو په خولې یې غږ ونه کوله کې دا خبره، لیکن دلته پیغمبر علیه السلام ته بل رکاوټ دی. رکاوټ څه دی؟ رکاوټ دا چې زید ته خو زوی ویلی دی، نو سبا به خلک دا پیغور کوي چې ښه
د زوی ښځې سره یې نکاح وکړه. دلته بل غم جوړېږي. دا زید اوښکې دا زینب اوښکې خو به قلارې شي، د هغې زړه خو به ټکور شي، د هغې غم به ختم شي، خو ماله به سبا خلک پیغورونه منافقین دي په مدینه منوره کې او د دنیا کافران دي، مسلمانانو له پیغورونه شروع شي او وایي به چې وګوره که نه اوسه پورې به وایي چې د دوی ښځې سره نکاح نه کېږي، دا د انګور سره نکاح وکړه. په دې سوچ کې هم دی رب العالمین قرآن حکیم کې بیا رستو اعلان کوي، بیا رستو الله اعلان کوي او څه وایي؟ الله وایي فکر مه کوه، که ته ورسره نکاح کول غواړې ورسره یې وکړه، دا ستا حقیقي سکز وی نه، دا خو دې په زویوالی نیولې، پروا نشته. بس هغه طلاق ورکه جوړه نه کېدله چې عدت سنګ پوره شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم زینب ته د نکاح پیغام ولېږه چې پرېږده چې د دې هغه د ټول عمر دل ختم شي، هغه مداوی ختم شي، علاج وشي او دا خوشحاله شي، ورور هم خوشحاله شي. چې دې له پیغام ولېږه، دې ورته ویل د الله رسوله ډېره ښه ده، خو زه به خپل خدای سره لږه مشوره وکړم، اوس ما پرېږده. اخو مې ستا په وجه چې تا وی وکړه نکاح، ړه مې نه و بس ستا په وجه مې وکړه، ضرور مې ړه نه و، د خاندان ړه نه و، خو ستا په وجه وکړله، اوس ما ته صبر وکړه، د خپل رب سره مشوره کوم. نبی علیہ السلام یې ډېره ښه ده، د شپې یې مونځ وکړه او الله ته یې لاس ونیو. او څنګه سوال کوي؟ ظاهر کې خو به ستا خوله کې هم دا راځي چې مشورې، دا مطلب چې خدای حضور پاک سره نکاح وکړم که نه؟ نه نه، دا مشوره نه، عجیبه مشوره کوي. الله ته لاس اوچت کړه، الله تا ته زه معلوم یم او زما خاندان هم درته معلوم دی، زه د هغې خاندان سره تعلق لرم چې کوم خاندان کې تا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دنیا ته راوړلی. او الله زړه مې نو، خو د پیغمبر مبارک په وجه مې د زید سره نکاح وکړه. الله غټ د خاندان بدنامي شو، طلاق را پورې شو، جدا شم. خدایا اوس رسول الله مبارک د نکاح پیغام را لېږلی دی، الله ما ته قبول دی، ما له ډېره لویه خبره ده چې زه د پیغمبر علیه السلام نکاح ته راشم، ما ته مشورې له ټیم غوښتی دی. الله دا مشوره در سره نه کومه چې نکاح ورسره وکړم که نه، د حضور پاک نه ښکلی خاوند بل کم دی، د هغه نه بهتر خاوند کم دی. الله دا مشوره دا ټیم مې ته په دې وغوښت چې تا ته یو سوال کوم، الله زما دا نکاح ته وتړه، د حضور پاک سره مې دا نکاح ته وتړه، دا بل چاته مه پرېږده. او رب ذوالجلاله پیغمبر علیه السلام ته قرآن کې آیت نازل که چې دا په نکاح والا. اوهو ناشنا سوال، الله نکاح به ته تړې مالا چې ته وتړې، او پروردګاره چې په قرآن حکیم کې آیت نازل کې نبی علیه السلام ته دا سوال یې وکړو. دا عجیبه سوال دی، الله به له څنګه نکاح تړي او قرآن کې آیت نازلېدل څه اسانه خبره ده. دې د شپې سوال وکړه، سار وختي جبریل علیه السلام رسول الله مبارک ته قرآن حکیم کې آیات راوړه، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها. اے پیغمبره بس زید ته خپله جد پوره که، اوس د زینب نکاح تا سره مونږه کړې ده، ښه تا ته مونږ په نکاح کړله. زینب به فخر کو په دې باندې، نور امهات المؤمنین چې څومره هغې ته به یې څه وی تاسو خو مړو خپلو رونو په نکاح کړی یې نبي علیه السلام سره، تاسو خو پلار نکاح تړلې ده، ستاسو رونو نکاح تړلې ده، او زما نکاح د عرش د پاسه رب ذوالجلال تړلې ده، ما له خدای نکاح تړلې ده. حضور پاک راغی، زینب الله قرآن کې آیت نازل کړ، زما ستا د نکاح مسله ختمه شو، الله تړلې ده، الله وی تعالی مې په نکاح در کړې ده. وی الله رسوله ستا نه چې مشورې له ټیم غوښته، دې له مې غوښتې و، ټوله شپه مې خدای ته دغه جلاګانې کړي دي، دعا خدای قبولوي. هغه زینب له خدای پاک ماشاءالله ګوره قرباني ورکړه د نبي علیه السلام د برکت نه، الله ورسره څه وکړل، ام المؤمنین شوه، په دنیا کې هم د رسول الله مبارک بیبي او په جنت کې هم د حضور پاک بیبي، د مسلمانانو مور او ډېره نیکه ښځه وه. نبي علیه السلام به یې د نیکۍ ډېر زیات صفت کو او سخي وجي، په خپل لاس به خدمت کو. بعضې ښځې اوس هم د خپلو لاسونو خدمت کوي، په خپلو لاسونو به خدمت کو. هغه وفرمایل وی اطولکن یدن، چې د چا لاس زیات اوږدي. نو ګوره د لاس اوږدېدل په عربی کې یو معنا لري،
دا سخی انسان ته وایي. پښتو کې هم وایو لاس یې اوږد د کچکۍ یې، لیکن په عربی کې د لاس اوږدېدل د سخا نه عبارت دی، کنایه ده. یو سړي ته د پلانکي لاس اوږد دی معنی سخي دی. نو د پیغمبر علیه السلام ته دغه معنا مراده وه چې تاسو کې څوک سخي وي ابه ما پسې زر مري او ما له به زر اخرت ته جنت ته راځي. لیکن هغوی ته هغه ظاهري معنا واغېسته، لرګي یې راواغېسته او لاسونه یې کچ کول. وی ته ووایې پیغمبر علیه السلام وی چې چا لاس اوږدي ابه ما پسې زر راځي، لاسونه یې کچ کول. نو حضرت سوده رضی الله تعالی عنها د هغې لاس په نورو کې اوږد لاس یې اوږد و. نو هغې وي ته به ټولو نه مخکې حضور پاک پسې ځې، لیکن زینب د ټولو نه مخکې مړه شوه، وفات شوه. اوهو مونږ خو نو پوهې، مونږ وی که د لاس د اوږدوالي دا مقصد دی چې په لرګي په کچ به اوږدی، د لاس د اوږدوالي نه خو پیغمبر علیه السلام دا معنا مراد کړې وه چې سخي او خیرات څوک کوي او سخا زیاته کوي. په ټولو کې زیاته سخا به حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کول. او پیغمبر علیه السلام چې د دې په واده باندې کومه ولیمه ورکړه ډېر عجیبه وه. حضرت انس ته وی ویلال چې فلانکې فلانکې راوبله، او بیا وی چې چا سره په مخ دله څوک د دې ټول راوبله. د زینب په واده باندې زه ولیمه کوم. ولیمه یې وکړه صاحبه، چې ولیمه یې وکړه قرآن حکیم کې هم د هغې ذکر دی. نو دې وخته پورې د مخ دا پرده نه وه، ښځې سړي به داسې یو بل سره یو ځای ناست دا پرده د مخ نه وه، او خلک به کور کې هم دغسې ښځه به ناسته او د سړو خدمت به یې کو. نو چې ډوډۍ څنګه کېښودی شو، ډوډۍ خوړه ټولو، نو څه لاړل او یو درې کسه پاتې شو. نبی کریم او گپ شپ یې لګاو یو بل سره، ډوډۍ خوړی شو. حضور پاک وی چې داسې ځان یې جوړو چې د پاسم مطلب یې دا چې دا خلک ځي ډوډۍ خوړه چې اوس ځي، لیکن هغوی نه پاسېدل. نو نبی علیه السلام پاسېده، چې پاسېده د ټولو بیبیانو په کورونو چکر ولګاو. دا به عادت و چې واده به یې وکړه د نورو زړو بیبیانو په کورونو به یې چکر ولګاو. یو بیبي له ورغې، هغې به ورته د الله رسوله څنګه نوې بیبي نوې خانه کور دې څنګه ومونته، دوا به یې ورته وکړه خدای دې ستا په دې نوې کور کې برکت واچوي. بلې له به ورغې، بلې له به ورغې، بلې له به ورغې. دا خو ټیک دی، یو سړي حق دی، یو سړي دویمه ښځه کوي، لومبی له پې خفګان نه دی پکار، خو یاره چې انصاف کولی شي، انصاف کولی شي. ټولو ورته دواګانې کولې او نبي علیه السلام به هغوی ته دواګانې کولې. چې بیا راغی چې ویې کتل بیا هغه درې کسه ناست وو، ګپ شپ یې لګاو. بیا حضور پاک لاړ، چې لاړ بس هغوی پوه شو، هغوی د کوره ووتل. حضرت انس وایي ما نبي علیه السلام ته چې د الله رسوله لاړل سړي راځه. نو چې څنګه راغی او د زینب کوټې ته ننوتېده، زه ورپسې نو دې کې د پردې آیت نازل شو. دقې وخت سره د پردې آیت نازل شو. نو ما ته یې وی چې بس د پردې آیت نازل شو، انسه ته به اوس بارې کو دننه به نه راځې. او حضور پاک کوټې ته ننوته او پرده واغې ځان پسې راویزانده کړه. او بیا الله په قرآن شریف کې مستقل آیتونه نازل کړل. هغه آیتونه اوږده مفهوم به یې درته وویل. مفهوم یې دا دی چې تاسو څوک ډوډۍ لو غواړئ، بالخصوص نبی علیه السلام یا نور، او کله ډوډۍ وخوړلی شي نو بیا به یې سارېږي نه زر ځای. دا خو د کور بندت او بالخصوص نبی علیه السلام ته نقصان ورکوي. نو چې ډوډۍ له دې وغواړي کوشش کوو چې د ډوډۍ ټیم له لاړ شي، د هغې نه مخکې مه ځه. او چې ډوډۍ دې وخوړه نو بیا زر ځه، مېلمانه نور راځي، د کور بنده بس خپل څه کار روزګار کوي، نو ډېر به نه کښېنې، وخت به ډېر نه هلې. بل په اجازت به ورځې، بې اجازته به نه ورځې. او بل پردي کور کې به ګپې شپې نه لګې، په ضروري کار کوه. او درېیم د پردې آیت نازل شو چې بس اوس به ښځو مخ ته تاسو نه ګورئ، ښځې به تاسو ته نه ګوري. دا پردې د آیتونه د زینب په وجه خدای پاک نازل کړ. بار کې زما خبرې مقصد دا چې ګوره دا خو ته به وایې چې د پیغمبر دوا خدای قبلوي، دا زینب رضی الله تعالی عنها ده، داسې دوا یې وغوښته، خو د شپې یې وغوښته، د مانځه نه پس یې وغوښته او په جړا کې وغوښته. داسې دوا چې د انسان عقل او دلې نه اخلي، خدای پاک ول هغه دعاګانې قبولې کړي. بهر کې اوس هم چې یو سړی حج ته لاړ شي یا یو موقع که نه او خلک دوا کوي، نو زمونږ د علما لیکي وي داسې دوا کوه، بیت الله ته په لومبي ځل وګورئ چې خدای ما مستجاب الدعوات جوړ کړه. خدای کې زه کومه دوا کوم چې خدای پاک یې قبلوي. علما وایي خو بل زما دا دوا نه ده خوښه. هغه خو صاحب صحابه او نیکان خلک و صالحین خلک و. که مونږ تاسو کې داسې یو کس پیدا شو چې هغه مستجاب الدعوات یې هره دوا خدای قبلي، خدا ټول خلک بغیر کو تباه کړي. بشیر جان بار و خیره کوي،
چې خدای پلان کې دقه دې ګوره ما ته ګاډي وړو روزه دا ګاډي خو پې واړی هر وخت به خیره کوي او ښځې به خاوندانو ته او خاوند ښځې ته خو هر وخت به خیرې کېږي هر کور کې به مړی پروتي او ښځې به بیا زوی ته کوي او زوی او پلار دا دې زمانه کې خلک جذباتیان دی دا مشهور صحابی دی حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ کم چې حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کړي دوی چې څنګه راغی مدینه شریفې ته مکه چې فتح شو دی پکې طائف ته وتښتېد دوی ما خو ډېر لوی جرم کړی دی ما خو د حضور پاک سره وجلې دی او داسې مې نه دی وجلې ما ته لاسونه ما ته پوزه او شونډې او سترګې او غوږونه پرې کړي او سینه مې والا ټوکړې کړې ده او زړه مې ته راستی دی او وینه مې والا راستی ده زما جرم د معاف کېدو نه دی نو چا ورته ویل لکه استازي روان دي هر قوم خپل استازي لیږي نبي علیه السلام لا نو استازو ته هغه غږ نه کوي نو تم د یو قوم استازي په شکل کې لاړ شه دی راغی د یو قوم د استازي په شکل کې وی چې حضور پاک ته مخامخ ودرېدم وی پیژندم لکه د ټول ژوند په مکه کې تیر کړی وی ما ته وی انت وحشي هلکه ته وحشي ما ویو دی انت قتلت حمزه تا وجلی دی داسې خو نه وی چې او قد کان من الامر ما بلغک دا الله رسول چې تا ته کومه خبره رسېدلې ټیک در رسېدلې لکه چې ما وجنه څنګه راغلی دا الله رسول ایمان راوړم مسلمانېږم او زما ایمان به قبول شي او که نه ډېر لوی جرم مې کړی دی وی بلکل چې ایمان راوړي ایمان دی قبول خو یو ته یو کار دی زه چې تا ته ګورم نو ما ته د هغه خپل تره هغه پرې کړې پوزه او پرې کړې غوږونه او پرې کړې سترګې او هغه ټوټې ټوټې غوښې راته یادېږي نو که ته دا مهرباني وکړې او چې ته جهاد له لاړ شې او هلته د خپل اسلام خدمت کې او د دینینم نو دا به ډېر ښې وی ټیک ته د الله رسول لاړ شام ته یو ځای بل دی جهادونه یې کول حافظه څونه مضبوطه وه یو دو کسه وغیت لاړل د دې علاقې شام وی چې مونږ څنګه لاړو نو مونږ نه چا تپوس وکړه چې هلکه هغه وحشي ابن حرب دلته دی دا یو پکې د عدي ابن الخيار زوی وی چې او دغه مخامخې محل دی قلا ده او د قلا سوري داغه د ملاس نو د عدي ابن الخيار دا زوی وی ما ځان ټول په صادر کې ونغه پټ مې کا مکمل میزان اوس پټ کا صرف سترګې مې ښکارې دی دې ته میزان نه خاو او ودرېدم وی دې د خپل دیوال په سوري پروتو او تک تور وجود لکه د مشق غوندې پړسېدلې پروت وی مونږ ورته ودرېدو ته وحشي وی چې او نو دې ورته وی دا یو ملګری د خو مخ پټ کړی صرف سترګې ښکاري وی ما پیژنې هغه ورته وکتل مخ یې پټو سر تندې پټ دی وجود نه ښکاري صرف سترګې لکه زنانه چې مخ پټ کړي د خپو ته یې وله وکتل هلکه وی نور خو دې نه پیژنم خو په مکه مکرمه کې یو ښځه وه د در پلار نوم یې واغېست عادي ښځه وه د پلار نوم یې ورته واغېست پیژنې خو یې نه اوس د عادي ښځه وه د هغې یو ماشوم پیدا شو نو پخوا خو به د خلکو د خپل بچي دیانو له لېږل چې پی وله ورکړي نو چې ماشوم پیدا شو نو ما له وی څوک ښځه وګوره چې دې ماشوم له پی ورکړي نو ما ولې یو ښځه پیدا کړه وی راته وی دا ماشوم مله بوده چې پی ونه ورکړي وی هغه ماشوم مې غېږ کې واغېشته هغه پی والا ښځې له مې وړه
وی خپوتا میں ولکتل پلارا یروی جستاد خپوتا گورم اقرا تخکاری دومغ خپیدی چی اغا پا ماشوموالی که دا ارونه که مواتکتی نور اغا پا ارونه که انغختی و صرف خپیخ کاره دی دوتا مخ کاره که یو مقتیما دایتا حافظه ہوئی نن سبا چه زوی کور ترائی جو پلار دیتا پوزو که لکا سو که فزوی سوک نپیجن زوی نپیجن اغا دا خپو نا پا ارونه که والا خپیلی دلے پا ارونه که او بیا بالغ ظلمی دی داغین پسی ولخپیو لی دا خپونه پیجن چه تا پلان که دیتا حافظه وی مضبوط حافظه داس حافظه خونه ورکڑے یو بل تابعی تیر شوی دی حضرت قتاده ابن دعامه رضی اللہ عنہ دا دی تابعی دی قتاده اگا قتاده ابن دعامه پستر گلندو عربی کې وته اکمه وي ما درزاد لون د مور نه چې ملون پیدای اگر موږ بشیر جان د عربی کې اکمه وي د مور نه چې کملون پیدای لیکن خدای پاک ولا حافظه ورکړو نیولوی تابعی سعید ابن مسیب رحمت الله علیه هغه د حدیث درس وکاو نو دی بولاغه وسره بناستو حدیث به ته اوریدل نو چې هغه خپل حدیث درس خلاص کنو بیا به تدالون ناستو نو تاسو به ته کول یو حدیث روزانه بدالو نو چې اوسو ورځې تیر کړې نو سعید ابن مسیب ورته وی الکا روندا صدیات کل کاسر استل کلم ویسے بھی آدمی دی وی خمو ننانی سبق وایا شابه ما سووی دارون ورتوی قطادا وی ننانی ویم که در منبیر وزی ویم وی در منبیر شروع کا نو پا تفصیلی وتا شروع کلا وی تانا می لنبی دا تپوسو که سألتو که عن کذا فقلت لی کذا تارت دا جواب راکی ثم سألتو که عن کذا فقلت لی کذا بیا می دینا دا تپوسو که دا جواب دینا بیا می دا تپوسو که دا جواب دینا او په دې میانس کې مې د حسن بصری رحمت الله علیه تپوس کړو غلاله دا جواب را کړو نو چې او درو سلور ورځو سبق او تطهیر کوم پاغه ترتیب چې پکمې ته تپوسو نه کړی نو سعید ابن مسیب ورته ارتحل یا اعما فقد نزفتنی لوند زم ربانیو که زما د مجلس نه خود نه چون کلم چې سمېته و غطار سز دکل او د خدای شان دې ولاندولا دې حافظه مضبوطی بشیر جان نہ تپوس کوا ویسو نمبر ٹیلیفون دا تیادی دی دونا و تیادی دی چی دومنا منظر موبیل کی نیشتا نتی کرا تپوسو کم دا پلان کسے نمبر دے پیو ٹکے رہتا ہو دا پلان کسے نمبر دے پیو ٹکے رہتا ہو او یادی تو بلا نمبر دا طولو دوستانو نمبری و تیادی اس بتے تپوسو کم تاسو ستاسو مخ کی بہت سلو تاسی مضبوط ہاں پیدا خدای ورکلے دل خدای دی نصیب کی یو نات یو ځل ورته سو کوئی بیا د سبا یاد خدا و تقوتن نکی بیگا امام سے پرونگی رکات جی کم خیرت ویل دا حافظه خدای پاک باز خلق ول ورکړي دې دا پای ورکړي چې خدای د دې دینی ذمہ داری په سر غشته را چې د دین ذمہ داری په سر واغشته نو داسې خلک پیدا کړي یو لوی محدث تیر شوی دی ابو زرعه وتوي یو الک بدلت دی ابو زرعه دی الک نوې وادو کو خدای لبته دی خپل استاد ابو زرعه او دا غنه به حدیث اوریدل نو کور ته بلیت نو بعض زنانه په دې خپکیږي چې ما دا خاون کور ته ولې نا وخت راځي او زمارونو گوره سنت طریقه هم داده خواه چه زما سلطان منزو که او سا دینی ضرورت نی نو فوراً کورتا بازه یو خود دینی ضرورت لکه جمعات کی بیان کی گی تقریر کی گی دا حدیث و درسی بل بیانی دا دین نو بیا خیر خود ما سلطان دا مانزن امخ که دا دنیا خبر پا شریعت کی من دی دا ضرورت خبر جیز دی او بی ضرورت چه دا پخواب خلقو قصه وی نیابا نوسیتا قصه وی او نکبا دی خپل نوسوتا دا
ادم خان او درخانه دا څه شی دی دا الکه څنګه دی بشیر جان یاد دي کنه او دا پکې سوته وای مجنون دا ودا لیلا دا ټول ورځ په پوجره کې خلک ناس ته دا قصې به کول او دی بوډاګانو چې ماشومان قلارول دا قصې به وته کول او کوچوان با اکثر چې اس پټ ټکاونو سوالو ته به قصه شروع کړه په دې به مشغولون دا په شریعت کې معنی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شریعت کې دې منع کړی دا منع کړی ما سوتن چې منځ کې ک دینی څه خبرې فورن دا او ک کور د دنیا خبرې ډېره خدغنی وخت باندې تیر دا الک براته دی حضرت ابو زرعه د نبی حدیث اوریدل خدای په خپاوه نو خدای وته اوزن ودا ته ولې لیټ راځي ودا استاد لازم ابو زرعه او حدیث ته اورم وستا استاد څه جاهل دی غل حدیث ورزي ته وسره ناس ته دا ناپوهه استاد عالمانو ته سپک نه ګورې ښا او نه عالمانو بد بوای په دې خدای خپه کی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته حدیث قدسی دی من عاد علی ولیا فقد اذنته بالحرب چې الله وی چې زما کوم دوستان یا عالمان د خدای دوستان دي کدی پس چا سپکوي د ماره طرف نه وته اعلان جنگ دی الله وی یو عالم پلار روانو ساده سلو او باران شو خټه وي نو یو خزه خاوندم پلار روانو نو دی عالم غریب بخپوچه تا غشتي نو هغه خټه په دې خزه پجامو ور پریوت ساس کی په پریوتن نو خاون له په غوسه وراله نو راغي او دی عالم نه په مخ یو مضبوطه صافیړه وستا وی لما په خزه دې خټه ورويشته ظالمه په قلار ځه لته جوړ کړی دیو لته ویو د ما په خزه دې خټي وروشته دا مولا صاحب غریبي په دا مخ یو صافیړه وو نه دی غریبو عجزو سبوس بدل علم او جګړې بکو دی روان دی او غي پلار اجلال کوړته او دی پلار لان اوس د خدای جی بشان دی چې په کمالارته الته د الوی دکان مټایو والا اوس باران دی یخنی دا نو نه کان خدای کمشتا امټایو والا وی خدای الوا می په خکړه خمدیدار ګرما او چې لومبي سوکراغ نو لومبي باغله خیراتی ورکو بیا بخرسو دا مولی سے پہ ورا استاد جی لگ دے خوانا شاولے الا ما بس دا الوادا او اس میں تازہ پخکڑا او لمبی تو خرماتا دواو بیا بخرسو دی غریبی دکان تا دنک او گرم الوے پہ خوان نو چی جمی وی او بارانی می او گرم الوامی نو بشیر جان تا خدا خیر کی بیا نو چی الوے خوانا دل تا دا کارو شو التا سے چلو شو التاغ الک او غجینه خز خاون کور تلاړه بر چت خاتل چې خاتل د خاون د خپو خویدا او بر نه پټس را پریوت سټي مات شو مړ شو التامل دلته کې دا مولانا صاحب چې الوانه مړ شو نو وای یا الله ساجيب نخدي دي او ساجيب قدرتونه دي خلق له سپېړې ورکوم پهلواګانې غوري سپیړ ورکه پهلواګانې خوري الته دې سپیړه راکړو دلته ګلوا راکړه الته هغه خدای خاون چې مړ شو او خلقو ته را شور خلق رالل یې وی بس نور پرې دې خاون خاصه مړ شو خدای یو سړي خیر وکړه سړی سوکته وی دا قصې یو مولوی صاحب لاړ او دا جامو دا پټکو دا شي شابه راغوانه نور غرق نشو دې خاصه مړ شو د پسې کسان په منډرا دې غریب بلار روان دي او راوي ګرځاو ورګه استاد جی تعالی چا سپیړه درکړې و ویو وی خدا غدې برنه پرې وته مړ شو خیره دی وته وکړه وینا قسم په خدای کې مو ته خیره کړی وی خدای رولې ګلو او که نور خیره ګوري غر کې نه کینو والله کوم خیره کړی وی بیا دا وری مړ شو وی دا زکه مړ شو وی ارسو خپل معشوق خپکیږي زما د خپونه د هغه خدای ته دار لانه نو خدای د هغه معشوقه او خوخه وا نو اپ خپشنو مال سپیړه راکړه او زه د خدای معشوق خدای په ما خپشنو هغه سپیړه ورکړه نو حدیث قدسی دی وريات ساتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقل کئی دا خدای پاکنا من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب
علماء سره به نه چیړئ، هغوی پسې سپکې به نه وایه. یعنې خدای به یې درنه وباسي، په یو ځای نه په بله یې درنه وباسي، په بل ځای نه په بله یې درنه وباسي، په بل ځای نه په بله یې درنه وباسي. دا نه چې د پوړی نه در راغورځي او تا به مړ کړي، او بل ځای به درنه دا شی به درنه وباسي. بلکل به نه کوي، ځکه دا د خدای د دین خدمت کوي. دا د پیغمبر په مشن روان دي. د پیغمبر مشن هم دا چې د خدای دین خلکو ته ورسوي، او عالمان هم لګیا دي د خدای دین خلکو ته رسوي. نو چې د خدای د محبوب د پیغمبر مشن یې لاس کې اخیستی او خلکو ته یې رسوي او تا هغوی پسې کنځل کوي، نو خدای به نه خفه کېږي. زما استازی دی او زه لېږم یو ځای ته، او هغه استازی څوک وټاکئ، نو دا داسې شوه لکه چې زه ووالم. دغه رنګې د عالمان د خدای استازي دي، دی د خدای دا دین خلکو ته رسي، او خدای ورته وایي ورسوئ، او خلکو ته وایي چې دا زما دین تاسو ته رسئ. نو چې ته د خدای استازی وایې، داسې شوه لکه چې خدای دې ووو، عیاذا بالله. نو خدای خو نه شي والی، خوله کې دې رواني وکړو، نو خدای به دا نه هغې بدل اخلي. خیر دا پکې یو زیاتي خبره وه. نو هغه ښځه خاوند ته غوسه شوه، وی تا هغه ملا لځې څه پکې؟ وی حدیث دې زده کوم. وی هغه لا خو ټکي هم نه ورځې څه ناپوهه دی. بس سړی جوش کې راغی، وی ښه که زما د استاذ ته 1,00,000 حدیث یاد نی، نو ترې په ما په 3 طلاقو طلاقې. اوهو خدای دا سوش شپه په غم کې تېره شوه. ښځه وی څه غول مې وخوړل چې ستا استاذ پسې مې خبرې وکړې. هغه وی ما څه غول وخوړل چې خولې نه مې ټک وویسته. دواړو ډزو که اوس پته نه لګي چې څه به کېږي. چې شپه تېره شوه، سړی ستومان چې اخر خاوند خو ښځې مې ګن د خولې نه وویسته، دې څه وکړل، او ما بیا د خولې نه ګن ولېسته. زه څه خبر یم چې استاد 1,00,000 حدیث یاد دی او که نه دي. 1,00,000 خو ډېر شی دی. ټول قرآن شریف 2.5 تقریبا ایتونه دي، او حدیث سو آیت نه کوټه دي، بلکې زیات حدیث ته آیتونه نه لوي دي. نو سونه تی جوړيږي، نصاب یې لګوي، سونه جلدونه د قرآن عمره به تی جوړيږي. سار وخت لاله خپل استاد ابو زرعه وی حضرت تعالی راغلی، ما دقه سی واقع پیښه شو. اوس دا راته وایه ما خو ویلي دي که زما استاد ته 1,00,000 حدیث یاد نی، نو ته په ما په 3 طلاق و طلاقې. نو 1,00,000 دی یاد دي که نه دي؟ که یاد دي خو ښځه طلاقه نه ده، او که یاد نی نو بیا به ښځه طلاقی. هغه ته ځای مزې کوي نه طلاقه، ځای مزې کوي نه طلاقه. نه دا خو راته وایه څونه دی یاد دي؟ وی 1,00,000 حدیث مې یاد دي، 1,00,000 مې یاد دي. داسې حافظې خدای پاک دې خلکو له ورکړې 1,00,000 حدیث زمونږه. او څنګه وی دا تا چې 1,00,000 یاد کړل، ماشاءالله. وی دا 1,00,000 قرآن داسې یاد دي لکه تا ته چې سورت فاتحه دا لومبي الحمد سورت ته څنګه یاد دي، وی داسې راته یاد. داسې حافظې خدای ورکړې. زمونږ امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه چې کوم د فقه لوی امام دی، دته د حضور پاک 6,00,000 حدیث یاد، 6,00,000. دومره لوی عالم 6,00,000 حدیث یادول څه وړه خبره. امام بخاری رحمت الله علیه سوی د دې حدیث دی بخاری شریف کې تاسو ورته وایي الجامع الصحيح المسند المختصر من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. دا کتاب بخاری شریف وی دا مې د 3,00,000 حدیثونه را منتخب کړی دی، 1,00,000 صحیح او 2,00,000 غیر صحیح. دا غینه مې دا را جوړ کړی دی، 3,00,000 مې یاد دي. همون امام ترمذی رحمت الله علیه د حدیثو کتاب یې لیکلی دی. وی یو ځل په لاره تلم، وی د حدیثو حج تلم، د حدیثو یو لوی محدث استاد را سره قافله کې ملګری شو، زما سره په لومړي ځل ملاقات وشو. وی ډېر خوشحاله شو. وی ما ورته چې حضرت ما سره ستا یو 2 کاپې لیکلي پرتې دي، ما ستا د یو شاګرد نه لیکلي دي 2 کاپې، او که ادې ما ته لږ ووې نو ته زه به ستا نیغ په نیغه بېزدار ډایرکټ شاګرد به دی. وی ورشه راوړه. وی چې ما خپل سامان وکته نو وی زه تېروتې وما، د هغه کاپې ما سره نه وی رانه کور پاتې شوی. ما خو اوس خو مې دی مولوي صاحب ته وایي چې ما سره شته، اوس به یم چې نشته نو وایي به چې راپورې ټوکې دی کولې. نو سپین کاغذونه مې داسې راواغېستل. وی مې چې صاحب وایه راته،
وی ما ګوته داسې په سپین کاغذ ګرځوله الګیا دی حدیث وی ما په ګوته ګرځوله ویناګانې په کاغذ نظر شو ما ته چې ما پر ټوکې کې تا خو یې غستاره شاګرد نه چې مې کوم 2 کتابه لیکلي دي ارا سره دي اوس خو د سره سپین کاغذونه دي ته ما وخت ضایع کې وی مې چې سیبا ير شوی مې را سره لیکلي مې دي قران ير شوی نو ما وی چې اوس په تاسو ملامت شو نو سپین کاغذونه مې راواغېستل خو خیر خپکېګا ما چې تاسو نه ماته یاد مې شو وی ما ته وی چې واوروا وی چې څومره حدیث راته استاد ویلو ما اولنا اخره پوری متفرفر واورول وی دا دې مخ یاد کړو کوس دې یاد کړو وی ما ته دا اوس مې جتانه اوریدل یاد مې کړل وی دا سه حافظه خو مې د چانه دلی او د ډیره ناشنا را تبل ویم دې په اخر وخت کې پستر ګلون شوی نیوزل حج لته امام ترمذی رحمت الله علیه حج لته په قافله کې په اوخ باندې سور نو چې یو ځای لور رسید نو سره داسې ښکته داسې تیته نو چې سمن دلال نو سره اوچت کا نو مرګر وته وی سید دا سر دی ولې ښکته کا وی دلته ونه نه وسه وینا ونه خو نشته کولاو لار ده وی خلک ودرېږي قافله ودروله الا د دې کلی والا نه تپوس کوي دلته کله شتا بډاګانو نه تپوسو کې پخوا چې به مونږ حج لتلو د ماسترګې جوړې وي نو چې کم سړی به په اوښه سورو نو دلته یو اونه و د هغې خرام په دې لار را ټیټ شوی نو هغې سره به یې سر جنګېده نو سر به یې ښکته که چې مونږ جوړو مونږ به دا چل کو نو ما اوس هم دا سوچ وکړو چې دا د خرام هغه ځای دی او خرام دی دلته نو ما سر ښکته کو او تاسو وایئ چې اونه نشته خرام نشته نو معلومیږي دا چې حافظه کې مې فرق راغلی دی معلومات والے نو چې دا کړي د مشرانو نه تاسو کو نو مشرانو ته وی دا مولوی صاحب ټیک وای دلته په خواونه وا ازاله شو غردې دا نو چې څوک په او خسورو نو سر به ښکته کاو غني سر به وسره جنگې دا یعنی څوک کاله مخ کې په دې لار ذکر وکړه زمونږ د کتابونو کې اولمبیرا کوټي کتاب د نفت العرب وته کې واقع ده یو سوالګری سوال وکړ وی خیر راوړی خدای مو بخا نه د لرګي په کاسه کې ولا خیر ورکړي هغه سوالګری هغه کاسه او تختول چې دا خلون دی را پسې منډه نشي وال وی تختول نو ډیره مو د پس دی په مینا کې ناستو نیو سوالګری چغه والا وی خیر راوړی خدای مو بخا د کلک د مټو نیو وی هغه کاسه والا خونی وی یمو مکه یمو وی سول کال پسی دا آواز نو پیجند وہ بشیر جان سر ہم سوک میلا اچھے لکن انہوں نے ٹول تقریب پتا دے یار نو خطا دے وی پلان کی پا خیر آواز دا خلق پیجن گلو کئی دا سے ہاں پی دے خدای پاک دے خلق لور کڑے زمارونو دا دینا زیاد درتا ہوئے زمان شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ پا یو میاش کے قرآن شریف یاد کرے دے نا حافظن او مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ چاچے دا ابو داود شریف شرح لکھے بدل المجہود پا دو میاش کے قرآن شریف یاد کرے او مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شیخ الہند سے دا مالٹی پا جیل کے قید و پتور و بو کی انگریزانو نیولو دا ولزانو رساو نو هغه چې د جیل دا روغه ته امام دن نکا وی تعالی کا روغه کلی ونی خلق د جیل نه تختی ته امام دن نکا ویو زه مجرم مې سجرم نه کړی دی وی دا ما شیخ الهند چې کم جرم کړی مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه وستانوم سده وی زمانم حسین احمد دی وای بس ټیک ته تاسو خو زمون پولیس والا ګرځي خرج پخپل را لی نو چې دن نشو جیل تا نو شیخ الہند سے بتوئی وی حسین احمد تیم راوستے وی صاحب ستا خدمت لخدای راوستم نور غگی وتاونک نو دا رمضان میاش شو نو شیخ الہند سے وی الا سوک حافظ گورے چی ختم پتراو کران لال نشی دیکھا پا جون کی مدا سنت چیتا نہیں دی پریخی
نو پټول جیل کې بارکونو کې چې معلومات وکړل نو یو حافظ هم پکې نو شیخ الهند ډیر زیات خپه شو وی حافظ پکې دی دغه وخت پر لا شیخ الهند صاحب هم قرآن شریف نو یاد دی ګوري وست بډاوالی کې یاد کړي یو حافظ هم نشته پټول جیل کې څخال خو به دا سنت زمونږ نه پاتې شي مولانا حسین احمد صاحب دې صاحب ته ماته دوا وکړه چې ماته خدای یاد کړي دروازه به یو سپاره یادوله او د شپې به پتراو کې اورول ورته دریم یو میاش تیر شو په دې میاش کې دیر سپاره قران هم یاد شو او پتراو کې و عمره شیخ الهند صاحب خاطی یادول چې د بنه یادوم هغه په شورو په 2 میاشتې کې هغه قران شریف یاد یو مولانا صاحب دغه خپل یو واقع ذکر کوي وی مان دو دا سکار شوی دی یو خد او یو بد دی چې دا دواله کارونه په جون کې به د چا نمنی شوی یو می خکار کړی دی جون کې به نه چا کړی نه به سوکو کی یو می بد یو کارش کړی دی چې ابم په جون کې نه چا کړی نه به وي شاګردانو ته مولوی صاحب دراته وای چې دا حکم یو بد کم وی خداو چې د عالمانو مجلس کې ناستو نو عالمانو زما صفت شروع چې دا ډېر ښه مولا دی خپل مرګرو او ډېر ښه عالم دی او دا صفت ته او دا صفت ته خو یو نقصان پکې شته چې قرآن یاد نه دی حافظ نه دی او زمونږ د کلی پلان کې سړی ډېر ښکلی حافظ دی پلان کې مولوي صاحب ډېر ښه حافظ دی پلان کې مولوي صاحب ډېر ښه حافظ دی نو په هغه مجلس کې دا حافظانو صفت وکړو او زما صفت یې مو که خو زما حفظ یې پکې یاد نه کړي چې حافظ نه دی یعنی وی چې رالم نو قرآن شریف ته کېناستم نو چې کېناستم نو په 3 ورځې کې مې قرآن شریف یاد کړ وی دا مې هغه ښه کار کړی دی چې دا به نه چا کړی نه به یې څوک وکړي او بد کار مې کم کړی دی وی بد کار مې دا کړی چې یو مجلس کې ناستم د دې عالمانو خلک صفت دا چې تقریر لی راغواړي دا اکثر دې صفتونه کوي نو زمې دونه ډېر صفتونه وکړل ډېر زیات چې ما په دې اړه کې وی چې او الکه واقعي زه خو لوی مولی یم او واقعي زه خو ډېر نیک یم وی کبر راکې راغی عجب خود پسندي چې ورته وایي دا ځان راته خوښ شو ورځ د جمعې وه وی چې کور ته لاړم د جمعې مانځه نه مې ځان تیارو نکونه مې واغشتل زیاتی ویښته مې واغشتل نو ګیره مې غټه شوې وه نو قانون دا دی چې ګیره چا غټه شي نو که وله ګوتې نوړې هم خیر دی خو که د موټې نه زیاتي اخلي نو هم خیر دی نو زما د ګیرې ویښته غټ شوي نو ما قینچي را واغېسته چې دا موټې به پې کېدم او دا زیاتي به ترې کټ کړم نو ما وی بس دا کار شروع وی قدرت الهی ته ګوره موټې مې چې ولګاو نو خطا شوم د موټې نه مې بره پرې کړه لاندې نه بره مې پرې کړه او خیال مې رانغی د موټې نه مې چې بره څنګه پرې کړه ومې لامبل او جومات ته را روان شوم یو م راته نیغ نیغ ګوري چې خدای دا په مولوي صاحب څه چل شوی ده خو د ګیرې نه سپلو برش جوړ کړی دا څه بلا پې شوې ده او پوه شوم بس وروتی هم اسیم په منبر کې ناستم یو م راته مولوي صاحب ګیره دې قینچي کړ مولوي صاحب ګیره دې و داسې چل شوی دی ما وی بس وشو چل نو غلطي وشو غلطي ما خو په موټې کېښود او ما وی لاندې کټ کوم او پې نه شوم د بره نه مې کټ کړه نو ګورې بیا چې څوک ځان کې کبر عجب تکبر پیدا کړي نو که مضبوطه حافظه د 3 ورځې کې قرآن یادوي نو خدای ورسره دا چلم بیا کوي کبر مانه کوي پته ولګېده چې دا لوی حافظه دا د انسان خپل کمال نه دی دا د خدای له طرف نه ده الله یو داد ورکړي خو یاره بعضې خلک حفاظت به کوي زمونږ علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ډېر لوی عالم دا حدیثو لوی استاد مسلمه شیخ الحدیث په دارالعلوم دیوبند کې شیخ الحدیثو بیا لال دابیل ته دابیل کې شیخ الحدیثو او زمونږ د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه د استاد
نو زمون بابا جی وی زما استاد زم درس ته ناسته مې کړې باقاعده دوره حدیث نه وی درس کې مو سره ناسته کړې هغه چې خدای کما حافظه ور کړو. علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه وی یو ځل ناستو علامه شبیر احمد عثماني صاحب څوک ته دام شیخ الاسلام نلوی عالم او دومره لوی عالم شبیر احمد عثماني صاحب چې دا مسلم شریف یو شرح لیکلی د فتح الملهم وته وي فتح الملهم وته د مسلم شریف شرح وی مجلس کې ناستو چا یو حدیث تاسو کو چې دا پلان کې حدیث به کم کتاب کې وی خلق غلی شو ما ته مونږ ته یاد نو حدیث موریدل دی خو یاد یې درانه چې دا کم کتاب دی. وی انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وی چې دا د مسلم شریف د دویم جلد د پلان کې باب حدیث دی واقعي مغه سوا نو دی وی زه حیران پدیم چې مسلم شریف په دیوبند کې ما خو به دغه ورځو کې شرح ما لیکل دا او ما ته یاد نه چې پلان کې دی کېده او شاه صاحب خدای خبر چې څو کاله مخکې مسلم شریف خولې دی ویلې دی او هغه ته یاد دی. نو په دې ګوجراواله کې یو ځل څه مناظره وه د غیر دینو سره جج له لاړل نو چې هغه کوم غیر دین نو هغه یو کتاب جج ته پیش کړ وی صاحب د دې مولیانو دا کتاب دا دی لیکلی او دا مسئله پکې زمونږ لیکلی مولیان چپ شو او واقعي هغه د دیوبند علماو لیکلو. انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وته وی جج صاحب ترا دا کتاب د لاس لیکلو چې کتاب ته دا سیو کتل مخامخه وی جج صاحب دی کې یو جمله پرې خدا دی کتاب کې د دو کرخو کې لاندې یو کرخه په منځ کې پرې خدا عبارت ځکه خطا شوی دی وی تاسو سره څه دلیل دی وی دا کتاب ما ته یاد دی عبارت ما ته یاد دی. جج بل کتاب بل تاریخ کې راوړی چې بل تاریخ کې ولې کتاب راوړو چې انور شاه کشمیری سے میرو اقا سټی کو خطا چا وتوی صاحب تا ته پتا وا وی 20 کاله مخکې مې دا کتاب لوسته دی 20 کاله او راته یاد. نو رب العالمین چې قرآن شریف کې فرمایي الله پاک چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون نو دا قرآن دا حفاظت سره الله د ټول دین د حفاظت ذمہ داری غشته را تر قیامت پورې به دین محفوظي. حدیث پاک کی راضی لا تزال طائفة من امتی ہمیشہ به زما د امت یو ډله وي ظاهرین علی الحق فحق بغالبه ظاهرین علی من ناواهم او په دشمن بغالبه یقاتلون علی الحق او په حق د حق په مقابله کې بلګي خپل جهاد بکای حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال اخیری با د دجال سره د دې مقابله راځي. اسلام باندې رکیږي دا بغالب ان شاء الله او قرآن باندې ختميږي دا به تر قیامت پورې موجودي او دا قرآن شرح احادیث دا به تر قیامت پورې محفوظ ان شاء الله. او کسو پکې پدامینس کې سره دو بدل اخوا دی اخوا کوي نو حقانی علما خدای پیدا کړی دي هغه حقانی علما با داغي تدارک کوي خلکو ته بس یو غلط خي ښکارا کوي ولې دې انګريزانو څونه خوارې نه دي کړو د قرآن په مقابله کې دوی غلط قرآن لیکلي او بازار ته رسته لیکن علماء کرام او حافظانو چې غلط تکتلی دي نو فورا خلکو ته اعلانونه کړی دي چې لکه دا قرآن غلط دی ګوري دا پلان کې کارخانه چاپ کړي دی ګوره ا کارخانه توبه وباسي چې موږ نه غلطي شوی د غلطي نه خلک بیا پاغي پابندي ولګي چې د قرآن شریف به بالکل نه لري دا خدای د دین حفاظت کوي د حضور پاک مبارک د زمانه نواله تر اوسه پورې داسې خلک خدای پیدا کړ په زرګونو مسلې به د قرآن شریف نه استلې او په سونو مسلې به د یو حدیث نه استلې او پاغه غټ کتابونه لیکلي
د قرآن قسم په خدای دومره خدمت شوی دی چې دومره خدمت په وخت د ځمکه یو کتاب نه دی شوی. دویم نمبر لوی خدمت چې شوی دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک او احادیثو شوی دی. او دریم نمبر چې د ټولو نه لوی خدمت شوی دی نو هغه د هغه مسلو شوی دی چې د قرآن او د حدیث نه ښکلي شوي دي هغې ته فقه وایي. د خلکو خدای بینه ور سره پیدا کړ، د خلکو خدای محبت سره پیدا کړی. تاسو ګورئ د قرآن شریف څو نافذان دي. یو ځل تلم سوات ته، هلته ما یو شاګرد و د هغې د جینکو مدرسه ده. نو ما یو ماشوم راوسې پوټینی ماشوم دومره ما ته مولوي صاحب د دې نه تپوس وکړ دا د قرآن حافظه ده. چې ما ورته وکتل مې بعد انسان د عمر نه زیات یې خو قدې رکوټې وي. مې بچې د څونه عمر یې وي؟ ده د 12 کال وي. پوټینی ماشومه میں ټول قرآن دی وی یاد مې دی. میں تاسو وروړی قرآن شریف په قرآن شریف کې مې ته ځای په ځای تپوسونه وکړل. داسې فر قرآن او یوازې د قرآن تلاوت نه د تجوید د اصولو مطابق تلاوت یې راته وکړ. یو ځل مې دا دی د کیمپ کې مونځ کو د ماسخوتن نو ما سورت یوسف تلاوت وکړ. اوس مې لا یېرم دی نو ما هغه ځای رانه ټکې یېر دی چې کوم ځای مې لوستی نو ما نه یو ټکې پاتې شو. خو هغه داسې و چې که ټکې پاتې م شي نو مونځ پې صحیح کېږي منه نه دی. چې سلام مې وګرځاو نو یو سړي او ماشوم په غېږ را پسې راوځي، په غېږ کې راوځ دونه پوټینې په خپله قدم اخېسته خو په غېږ کې راوځ. ما ته وي مولوي صاحب زما دا زوی وایي چې دلته یو ټکی غلطه وي. مې ته ودروه غېږ نه یې کوز کړ وی شاته ولاړو. مې بچې کوم ځای مې غلطه وي؟ وی دا پلانکي ایت کې یو ټکی پرېښو مې ته ووایه هغه راته ووایي. نور علما شاته ولا مې دې ټیک وي او ټیک وي. مې بچې دا صورت ته یاد دی که ټول قرآن؟ وی نه وی ما ته په قرآن شریف کې ډېر صورتونه یاد دي خو دا صورت یوسف مې پکې یاد کړی دی. څومره جینکې د قرآن شریف حافظانې هلکان پرې پرېږده. څومره جینکې دا د قرآن شریف حافظانې او څومره هلکان او ژبه پردی ده. زه پښتون ته پښتو یادول اسان دي، عربي خو پردی ژبه ده. غټ کتاب او متشابه ایتونه یو بل سره. دا خدای پاک د مسلمان په زړه کې د قرآن سره مینه پیدا کړې ده. د مسلمان په زړه کې الله د خپل ځان سره مینه پیدا کړې ده. د مسلمان په زړه کې د دین سره خدای مینه پیدا کړې ده. نو سړي بچی لا پیدا نی او پله کې د ارمانی. ډېر خلک ما ته ویله چې دوا وکړه که ماله خدای زوی راکړ نو زه به پې حفظ کړم. یاره که ماله خدای زوی راکړه زه به تې عالم جوړوم. تاسو هم دا نیتونه وکړئ، دا ښه خبره. ډوډۍ خدای ورکوي، قسم په خدای کله کې دا سوچ مه کوئ چې ډوډۍ به د کوم ځای نه. روزی د خدای په لاس کې ده، عزت د خدای په لاس کې دی، جون د خدای په لاس کې دی، مرګ د خدای په لاس کې دی. دواړه جهانه د خدای دي او مونږ ټول د خدای. داسې بچې ځان نه رستو پرېږده چې ستا دپاره فایده مني، اب عالم او حافظ بی. او که داسې بچې د نه رستو پاتې شو چې هغه رشوت خوري، هغه زناکاري، بدعملی، ډاکوي، غلی، نو قبر کې به یې درته ښه مضبوط کوتک نیولي سم به دې وډبئ چې دغه تا پرېښې دی ګندې ځان نه وروستو پرېښې دی. نو څه فایده شوه بیا؟ بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې الله پاک د دین د حفاظت ذمه داري اخیستې. نو ډېر لوی خلک دا ډېر لوی تاریخ دی. ما دا یو څو مثاله درته درکړل. یو اخیري بل درته ویم نو بس کوم. یو لوی عالم تېر شوی دی ابن شهاب زهري رحمت الله علیه. محمد د نومو، د پلار نوم یې مسلمو، د نیکه نوم یې عبدالله، د نیکه د پلار نوم یې عبید الله، د هغه د پلار نوم مسلمو، د هغه د پلار نوم شهابو. نو خلق ورته ابن شهاب زهري وي. داسې مضبوطه حافظه وه چې بازار کې به ته نو غوږونو کې به معلوم چې ګوتې منډلې. چا ورته وی ولې؟ وی د دې خلکو دا شور او دا چغې خبرې اورم، وی دا مې بیا یېرېږي نه. داسې حافظه. او زما غرض خو د رسول الله مبارک د دین یادول دي، نو بیا دا خبرې راته یادېږي، هغې ته نقصان رسېږي. داسې حافظې خدای ورکړی.
دا دین حفاظت. نو رب العالمین په قرآن حکیم کې اعلان کړی دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. نو یو د حفاظت ذمہ داری چې الله غشتر یو ذریعہ دقه ده چې خدای داسې خلق پیدا کړی دی هغه صحابو زمانه نه والا چې هغوی له خدای مضبوطې حافظې ورکړي دي او دغه قرآن او قرآن سره متعلقه چې کم نور سیزونه دی هغه په حافظو کې مضبوط ساتل. یو ذمہ دار یو دار. او دویمه ذریعہ د حفاظت هغه عالمان او حافظان دي، دا حافظي د دوی دي. او دریمه ذریعہ د حفاظت هغه دینی مدرسې دي او جماعتونه دي. په دې کې خدای دین محفوظ کړی دی. دا الله د مسلمانانو په دروغ د مدرسې بیا څوک چلای؟ هم تاسو چلای، تاسو سره امداد کوي. نو دین زمون دین دی. ها خدای مونږ لرا کړی دی. الله وی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نو خپل وته نعمتی انعام ویل دی چې زما خو انعام دی، خو دینی نه دی ویل. دینکم ستاسو دین دی.